بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فایبرومایلجیا یو بیماری ده چې دا زمونږ په علاقه کې ډیره زیاته عام ده. نو نن دې باره کې لږ مختصر یو څو خبرې کول غواړم. دا داسې بیماری ده چې زیاتر په زنانو کې ډیره زیاته عام ده او په دې کې د مریض کمپلینټ دی چې ما ته په ټول وجود کې دردونه وي، خو زیاتر زما دا پټې پټې چې دي نو دا زیاتې خوږېږي او د وجود مختلف ځایونه یادوي. او داسې بیمار چې نو دته اکثر یو خو د خوب هم ګډوډي او بل لږ سټرس هم ورته زیاتي، انزایټي ورته ډېری، لږ بعضې خلک پکې ډیپریس هم وي، ښه کافي ډیپریشن هم ډېر خلکو ته وي. د دې چې کوم مونږ ډېر زیات زه په ډیټیل کې خو نه ځم چونکې نونه بیا دا ویډیو هم ډېره اوږدېږي، خو ان شارټ تاسو ته دا وایم چې د دې ډایګنوزس چې دی د دې څه خاص سپیسیفیک ټیسټ نشته دی چې هغه مونږ ته ووایي چې او دا فایبرومایلجیا ده. خو د هغې لپاره مونږ یو څو ټیسټونه کوو چې کم عام نورې داسې بیمارۍ دي چې هغې دې سره لږ ملته جلته دي چې هغه بیماری ته مونږ رول آوټ کړو چې هغه نه دي، نو بیا مونږ اله دا بیمار لیبل کوو چې دا فایبرومایلجیا ده. نو د هغې لپاره یو هغه هم دی او بل دویم دا دی چې یو مونږ دی کې زیات اکثر بیمار نه دا تپوس کوو چې یاره که تا ته څوک چاپي کوي یا تا ته څوک زور کوي نو هغه په تا ښه لګي که بد لګي. نو د داسې بیمار اکثر دا جوابي چې په ما انتهایي بد لګي. دې ته مونږ دا وایو چې دا بیمار چې دی کې ملټیپل ټینډر پوینټس دي، هغه مونږ ګورو. داسې په وجود کې مونږ یو 18 ځایونه کامن دي چې هغه مونږ مسلز سلیکټ کو او هغه مونږ دبو کو او هغې باندې هغه 11 یا د 11 نه زیات ځایونو کې مریض ته درد کیږي. نو دا هم یو پوینټ دی چې مې بي چې دې بیمار ته فایبرومایلجیا بیماری. د دې اکثر خلک دا دې سره مسګایډ دي، پراپر په دې پوه نه. سو کوئی زما میادی تبه ده، سو کوئی زما دا د بل څه بیماری سره دی، سو کوئی زما دا فلانې تبې سره دی. نو دا چونکې ډیره زیاته کامن ده خو خلک یې اکثر چې دی نو د دې په ځای بل څه ذهن کې راولي. او ما ځکه ووي چې د دې باره کې تاسو ته لږ دا دغه کلیر کم چې دې کې نورې بیماری مونږ رول آوټ کړو په ټیسټ باندې، نو بیا اله ایگزامینیشن چې د پیشنټ وکړي او موږ د هغه دغه میلو شي. خو دې کې زیات یو ضروري خبره ده چې په دې کې په جوړ درد ني، په دې کې په دې مسلز او په دې پټو باندې چې دی نو په دې باندې زیات درد دي. او اکثر خلک پکې د ټول نه کامن چې دی نو هغه خلک وایي زما د اولی خوږېږي، دا ځای نه مې خوږېږي. نو دا لږ ډېر زیات کامن دی او لږ څوک پکې وایي چې دا ځای نه سوځیم ورسره. نو دا دې کې زیات چې کوم د دې ټریټمنټ دی نو هغه مختلف خلکو لپاره بیا مختلف دی. چاته یو ډرګ چې دی دې کې 4-5 قسمه ډرګز دي چې هغه مونږ دغه کوو، خو چاته یو ښه ریسپانس کوي، چاته بل ریسپانس ښه کوي. نو هغه بیا کتی شي چې لکه کم پیشنټ ته به کم یو ښه او ډوز به څونه پکار دي. ډوز هم دې کې ډېر زیات امپارټنټ دی. هغه وسره مختلف خلکو لپاره چاته های ډوز پکاري، چاته لږ لو ډوز نه سټارټ پکاري او بیا رو هغه زیاتول پکاري. نو هغه اکارډنګ ټو پیشنټ هغه ویری کوي. نو هغه چې ډېر ډفرنټ دی نو هغه زه په دې کې ډیټیل سره نشم ویلی چې دا سپیسیفیک دی ځکه چې دا هر چا لپاره ډفرنټ دی. نو هغه داسې د دې باندې مونږ زیات ډیټیل نشو تاسو ته شیر کولی. خو دا د دې بیماری په باره کې چونکې دا ډېره زیاته عام ده خو خلک یې پراپر دغه نالي، نو ما وی چې دې باره کې تاسو سره دا یو څو خبرې شیر کړم. ډېره مهرباني.